بسم الله الرحمن الرحيم. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. مخارج تاسو په دوه قسم ویلو، یو مخارج محقق او بل مخارج مقدر. مخارج محقق سونو درې کم صحیح شو، مره جبا شونډې، او مقدر سو دوا کم والجواهر المزیه والا سیف الدین رحمت الله علیه فرمای چې وکار داوا مناسب داوا چې مخارج مقدر رستو کړي وي، مخارج مقدر یې رستو کړي وي، ځکه چې دا غي زینا معلومه دي، محقق نه دي دا غي زی، او وکار داوا چې مخارج محقق را مخکې کړي وي، ځکه چې معلوم دي، واضح دي. لیکن علماء د دې دا جواب ورکړي دي چې د جوف دا مخرج داسې دي چې دا د مره له حلق نه شروع کیږي، د کم زینا اقصی حلق نه او ختمیږي په څه باندې، په شونډو باندې. نو گویا چې د خلی هغه ټول چې خله کې کم زی راځي هغه ټول په جوف کې راغلي دي، اثر راغلي دي، یعنی په جوف کې شونډې راځي، په انسان مخ کې نو هغه په جوف کې دي، جبا خلی مینز مره نو هغه ټول په جوف کې راځي. نو دی وجنه د جوف د مخرج چې دی دا په منزله د کلی، دا څه دی کلی، ځکه چې دی کې مره مراله، جبه مراله، شونډې مراله، دا څه کنه. ګوره تاسو چې کوم حمزه او ها ده نو دغه زینه الف ادا کوي، بعضی عالمان وی دا جوف حلق نه ادا کیږي، دا کوم زینه بیا جیم شنیا سره چې کوم یې ماده د عالمان حسابي وی دا جوف فم نه ادا کیږي، دا کوم زینه، او با میم و سره واوی ماده بعضی عالمان ذکر کوي، نو دا د جوف شفتین نه ادا کیږي، دا کوم زینه. نو جو پسوک زینو کې راغی، مره کې مراغي، خله کې مراغي، شنو کې راغی کنه. نو دا ګویا چې په مثال د کل، مثال یې چا دی د کل، او دا کل چې کم دی دا اشرف وی د جزنا، دا کل سوی اشرف وی د چانا د جزنا. په خبره پوهیږي د دې وجنه چې زری رحمت الله علیه جوف دا مخرج دا مقدم کو. فرمای فالف الجوف، وی الف ادا کیږي د جوفنا، واختها او د الف دوانه ملګری دام د جوف نه ادا کیږي. ته وی الف ملګری څوک دی؟ نو د الف ملګری چې کم دی هغه څوک دی؟ و او یا ملګری څوک دی؟ مالک ویلی بدی دي چې و او یا دي کنه، وی مشهور دي سړي. تاسو قاعده کې ویلی چې حروف مد سودی، نو چې دا له څوک چې د الف مد ملګری نو سس، او تاسو یې په فرید کې ویلی دي، ویلی مو دي کنه چې حروف مد کم دي. نو اوس خو تاسو بالغان شوي، اوس خو پوهیږئ چې تاسو ته وایي چې فالف الجوف د الف مخرج څه دی؟ جوف. واختها او دغه د دوړو ملګرو نو کوم به مراد وي؟ واو یا وي. نو ته به یو اعتراض کول شي، اعتراض پیدا کول شي چې تا خدا سم ویل شو چې فالواو الجوف یا فالیا الجوف، د و مخرج یا د و مخرج یا د یا مخرج جوف دی، او داغه یا د دوانو ملګرو یا د و د دوانو، داس دی ویلی شو کنه. نو الف دی ولیات کا ته چې په الف الجوف واختها د و نوم دی غستی وي چې د و دوانو ملګری، د یا نوم دی غستی وي د سوي د یا، داس دی ویلی شو کنه. لکه زویما د حسیب الله مولوی صاحب د کلاس ملګری، ها، او یا استاس نوم دی یا زم د اسحاق د کلاس ملګری، نو ستاسو د کلاس ملګری هم دادی کنه، او د کلاس ملګری کم دي هم دادی کنه. نو سپارک راځي نو ما د حسیب الله مولوی صاحب نوم له واغسته، تاسو نوم یې صحیح واغسته. په خبره پوه شوي؟ جواب ورته ورکوي نه. الف چې کم دی دی همیشه مده دی، دی همیشه څه دی؟ مده دی. نو چې کله د الف نوم واغستو او د الف ملګری، نو مراد به صرف مده وي، مراد به څه وي؟ لکه زم د اسحاق ملګری، نو اسحاق ملګری صرف په تجوید کې دي، اسحاق ملګری څه کې دي؟ خو چې د حسیب الله مولوی صاحب ملګری نو خو دور حدیث هم کړی دی کنه، داغه ملګری په کې دور حدیث کې ستا ملګری شته دلته څوک؟ ها خوشتا
نو دا هغه د دوریز ملګری مشته کنه نو کچره دا وونو موالی چې دا و ملګری نو دا و سره و ګور لینم راځي مدم راځي و سره راځي نو چې دا و ملګری نو زین ته بیا راځي چې ماده وکلینا کوي چې دا و ملګری نو زین ته بسرات لو کچروي چې یا او دا یا ملګری نو زین ته بسرات لو لینا کوم ماده یادې تاسو بکیدا خو چې الف یاد کو د الف ملګری نو خبره ختمه شوه څه یادې ماده یادې خبره باندې پوه شوې فالف الجوف وې د الف مخرج څه دی الجوف جوف څه ته ویل شي جوف دا دخلی خالی سی ته ویل شي خلا جوف او جوف اصل کې د دې اقصی حلق نه شروع کیږي وختي څنګه تاسو ته موي او تر شونډو پورې دا راغلي وي صحیح شو او د دې لپاره بل لفظ هغه خلام استعمالي او جو په ځای باندې بل لفظ جو استعمالي جو الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء جو جوف خلا دا ما یو معنی راځي نو وی الف چې کوم دی ادا کیږي د جوف نه ډډه موها یعنی دخلی د خالی سینا و اختها او د چا ملګری د چا ملګری د الف ملګری د چا ملګری هغه کم دی او یار نو اذا د جوف نه ادا کیږي دا کم زنه ادا کیږي بیا جری سی بوئی وهي حروف مد دي ته حروف مد وي الف همیشه ساکن وسم کنا او دنه مخ کی زبر وي دنه مخ کی سوي او واو ساکن نمخ کی پیش او یا ساکن نمخ کی زیر دي ته کوم حروف وي جزري سی بوئی دا حروف مد دي دا سوي للهواء تنتهي د دې حروف اواز په هوا کې ختميږي لکه ته با اواز کوم ځای ختم شو بو کوم ځای ختميږي بي لکه د گیس کو پړې چې تواخلي او تار ته کټ کی ناچر د زیبیا براوا کی ځکنه د کشان د اواز مزيبره ما دا سی اوریدلې دي خبره یا صحیح ده یا غلطه ده دا چې څونه اوازونه دي ودا بر اسمان کې جمع کیږي نه خلا کې دا مون خبرې نه کوو دا بر خيجي بس فضا کې جمع کیږي او بعضي ساينسدانانو دا خبره یا صحیح ده یا غلطه ده دغه نه کومه چانه اوریدلې وخت وشو ویغي دا کوشش کوي چې موږ د انسانانو د پیغمبرانو د کلام دی بل نه جدا دا خبره دا اوازونه وینه کړی دا اوازونه ټول جمع کیږي بار صحیح شو دی وجه چې انسان خبرې کوي نو دا نه چې بس دغه نه خبرو که بس والو ته خبره ختم شوه دا ټول محفوظ کیږي دا ټول څه کیږي محفوظ کیږي دی وجه نه انسان چې ښه کار کوي نو دا خبره ده په نسبت د بد کار سوي څنګه دا دل سوي سوي مولوی سم اوونه نو دی وجه انسان ته پکار دی چې هغه د خپل خلی چې کوم دی استعمال صحیح وکړي صحیح شو نو للهواء تنتهي د دې حروف مد او आवाज کوم ځای ختميږي هوا عام حرف چې تا دا کې لکه ګوره ته اب आवाज کوم ځای ودرېده په شونډو ودرېده کنه کوم ځای ودرېده مره ودرېده کنه لیکن الف چې ساکن تا دا کې څنګه به با د الف دی کنه تو با نشي ویلې با دا حمزه شو الف چې سبوي با دا ورپسې الف دی کنه دی په کوم ځای کې ختم شو راټینګول شي نشي لیکن اب بعد راټینګ کنه نو فرمایي چې دی حروف ته حروف هوائیه وي او دا ورته ځکه وي چې دی आवाज په هوا کې ختميږي جوفیم ورته وي ځکه چې دا کوم ځای نه دا کیږي او بعض علماء د حروف مد سره همزم سیوا کړی ځکه چې دا همزم چې کم دینو دا اقصی حلق نه دا کی کنه ولیم دغه زین روزي نو بعض علماء سره همزم حساب کړی دی خو جزر رحمت الله علیه په کتاب النشر کې فرمایي
چې صحیح خبره ده صحیح خبره ده چې مونږه د جوف مخرج چې کوم دی صرف د الف مده د وای مده او د یې مده وګرځو او تقشان د حمزه لري کو ځکه چې د حروف مده او आवाज په یو ځای پسې نخلي نه د حروف مده او आवाज په یو ځای پسې لکه ګوره تاوي اب आवाज کوم ځای پسې ونخته شنو بسې تاوي کوم ځای پسې ونخته لیکن تاوي با کوم ځای پسې ونخته نخلي نه نخلي ودی وجنا حروف مده او आवाज په یو ځای پسې نخلي نه تکیه یو ځای پسې نشته او حمزه چې کوم ده ملائکه ودريږي ودري کوم نه دري دی وجنا دا غي ذکر کول دا صحیح نه دی دغه علماء یو بل خبره ته اشاره کړې ده چې انسان کله تنی غدره انسان پیژنې صحیح شو تاسو مېس کې دی را نه ته څنګه ته یو ځای نه وي نو انسان چې کله ادره ته داسې نیر نو دا غ سر بری او کخپې بری سر بری کنه سر اولی او بیا لاندې خپې راځي صحیح شو نو مخارج چې کم دي مخارج څنګه چې انسان سر بره دی او بیا لاندې راځي کنه نو لاول شونډې دي بیا جبه ده بیا مری لاندې راځي نو پکار دا و چې د شونډو نه مخارج شروع کړي وي او په کوم ځای ختم کړي وي مری باندې نو علما د مخارجو دا د لاندې نه شروع کوي دا ولې وې دا ځکه چې د आवाज ماده چې کومه ده आवाज څنګه جوړیږي هوا نه جوړیږي څنګه جوړیږي هوا نه او دا هوا چې ستا روزي د لاندې نه نو د لاندې نه روزي که د پاسه نه روزي ته چې आवाज روباسي نو لاندې نه روباسي کنه یعنی د پیپړو نه روزي کنه سا هوا روزي دي سره تاسو الفرید کې ویلي دي کلامونه دي ویلي مو دي چې کوم هوا روزي بغیر د اراده نه خصاده که اراده سره روباسي نه څه جوړیږي او دا د لاندې نه روزي کنه نو چون کې د आवाज ماده د هوا ده څه او هوا د کوم ځای نه روزي لاندې دی وجنه اول مخرج د چا شو چې کوم ځای کې اول لګیدل مخرج اول هغه ذکر کړي ها په دې باندې پوښوي ها بیا وګوره فالف الجوف د الف مخرج څه دی جوف ته جوف مو پیژندل څه ته وایي دخلي خالی سیتا واختها او د الف ملګری او د الف ملګری څوک دي یا ته به اعتراض کول شنو ویلي بده چې وو یا دي کنه طالبانو ته پته نشته نو ورته وی کدی پته نه نو دا به دې زیاتې کی ځکه چې قاعده کې ویلي دي او الفرید کې ویلي دي او بیا اوسم نه پويږي فماذا بعد الحق الا الضلال بس بیا خدا گمراهان دي بس دونه دینه یادي کنه بس بیا خو نشوا د شهرت د وجه نه ذکر کړی دا مې څه خبره وکا واختها اولي ویلي دي که څوک اعتراض وکي چې دا وو یا نوم به غستو نو تورته د شهرت د وجه نه دی ویلي تورته یې موږ ته پته نشته نو چې درې څه وایي چې تاسو ته پته نشته نو ګناه به زماشي شعر کې را سره زینو یعنی شعر په ګډ وډ کېده یعنی شعر جوړیږي مثال په تور د پینشپو کلمونه او هغه پکې الډي جوړی شوی دي او زه پکې اوس یا عمر د نکمه شپګونه په ځای بسوشي اته شي نو شعر به ګډ وډ شي کنه لکه ته یو شعر وې کوی مکه نه د بل سړی په لار کې ها او ته پکې ځان یو دوه کلمې وربره کې چې کوی مکه نه د بینک روډ په روډ په لار کې نو بیا هغه مزه شته بیا هغه مزه نشته ځکه ته پکې هغه وزن ورته ګډ وډ کوم سم کې راکنه استاد یې تاسو څنګه ناسي ها نو فالف الجوف د الف مخرج څه دی جوف واختها او داغه د ملګری څوک دی نو ذکر کړی به وکنه چې وو یا ملګری دی ولې نه ذکر کړی یو جواب څه دی مشهور دی یو جواب څه دی او دیم جواب یوازې تو وایې څه دی ها څنګه کینا دیم جواب څه دی دیم جواب څه دی ولې ذکر کړی تو لگا ها شعر به خرابېدو کنه شعر وزن به خرابېدو پته نشته څه شروع کنه سي وهي حروف مد او دې درې ورته کوم حروف وای دا ورته ولې ویلګه